او پیغمبرانو سره می کتاب را لېږلی او د پیغمبرانو سره می د کتاب سره سره ما میزان را لېږلی تله مې را لېږلی او الله وایي د دې دواړو څیزونو د کتاب او د تلې مقصد څه دی لیقوم الناس بالقسط چې خلق په انصاف باندې راشي خلق په انصاف باندې ودرېږي په عدل باندې ودرېږي والله رب العالمین قرآن مجید کی وضع فرمائی قرآن مجید کی اللہ رب العالمین فرمائی یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء لله اید ایمان والا تاسو په عدل باندې ودرېږئ انصاف سره ودرېږئ او د الله لپاره ګواهي کوونکي جوړ شئ په انصاف سره اگرچه ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوا او تعرضوا ان الله كان بما تعملون خبيرا الله فرمائي بحق خبرك او د عدل خبرك مخبل لار او مرتبط او مخبل خپلوانو ته ګوره مده چا غریبۍ ته ګوره مده چا مالدارۍ ته بلکې عدل او د انصاف خبره او الله فرمایي که تاسو نه غواړئ اعراض وکړئ الله رب العالمین ستاسو په ټولو خبرو باندې خبردار ځکه د قرآن دراتلو لوی مقصد چې دی قرآن دا عدل غواړي دا انصاف قرآن چې دی دا هغه نظام غواړي کم نظام چې الله رب العالمین د ټولو پیغمبرانو په ذریعه باندې دنیا ته رالیږلی او په هغه نظام او صرف منز او داس روجا حج زکات دا نه دي ټول معاملات دي ټول معاشره او ژوند دی حلال او حرام دی او حدود دی ورپکې ډېر لږ دی ورپکې نن مغرب چې دی هغه خلکو له دا سوچ وکړي چې که د قرآن نظام راغی نو بیا خو به تاسو نه لاسونه کټ کېږي او بیا خو به تاسو سنسارې کړئ دا او تاریخ ته دې خبرې کوه چې د صحابه کرامو په دور کې دوه درې حدود د هغې تذکره راغلې چې هغه قایم شوي ځکه خلک سیده خلک برابر وو نو چې خلک برابر وي څوک غلا نه کوي د چا څه کار دی چې لاس او چې یو سړی بدکاري نه کوي نو څه کار دی د چا چې او چې یو سړی خیانت نه کوي ظلم نه کوي چا څه کار دی چې دغه سزا وکړي اسلام دا د امن د خوشحالۍ او د عدل او د انصاف دین دی لیکن پورا امن دی پورا امن صحابه کرام کله مدینې ته لاړه هلته اسلامي یو ریاست قایم شو هغلته چا په چا باندې ظلم هغلته چا د چا خلاف عمر رضی الله عنه خپل زوی له کې سزا ورکړه په ښکارې ورکړه ځکه دغه درس دی د اسلام نه